حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله به مشکل پیښ شو نو دا کلمات مبارکه به ویلې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پرون ما درته ویلې چې د لا اله الا انت سره که یو ځای هم شي دا دواړه سره جمع شي نو د هر مشکل د حل دپاره مجرب ده. دوم پیغمبر علیه السلام الزو معنا الزمو اثبتو یا ذا الجلال والاکرام. د یا حی یا قیوم په باب کې هم راغلی دی چې اسم اعظم ده، د ذا الجلال والاکرام په باب کې هم راغلی دی چې اسم اعظم ده. متفرق اقوال چې راغلی دي دغه ډېر ویایه. پرون ما درته یو خبر وکړه چې موږ تاسو حضور نه یي، ځکه اثر نه یي. د هر مازدیګر ختم کې ربي کریم ته موږ تاسو اللهم یا قاضي الحاجات تر یا ذا الجلال والاکرام پورې ویایو. چې سړی داسې حضور جوړ کړي چې دغه د ربي کریم ته مخامخ یم، ولې شک شته؟ الله تعالی موږ ویني که نه ویني؟ موږ دعا اوري که نه اوري؟ چې 300 کسان په حجز او په ناز الله ته نارې شروع کو اللهم یا قاضي الحاجات تر پایه پورې ګورې د استغاثې حال ده. او 400-500 کسان په ښه حضور او په اخلاص چې ربي کریم ته مخامخ دربار ته ولاړ یو، هغه کریم دربار ته چې هغه هېڅوک نه رټي، هغه کریم ذاته په دومره ډېر تعداد باندې ولاړو دا نارې ویي. خو موږ دغه چې غفلت یې دغه ته هم نه یې ورپام. نو ځکه دغه دومره دعا ته یو سړی دعا کوي، دعا کې وی اللهم انی اسألک تمام النعمه، خدای دې تا نه زه سوال د پوره توب د نعمت کوم. حضرت پیغمبر علیه السلام چې دا دعا تر واورېده ورته ویلې تمام د نعمت چې د پیژنې؟ یغه ورته ویل نه نور خو نه پوهېږم، خو د دعا ده زه کوم امید د خیر لرم. نبی علیه السلام ورته ویل تمام د نعمت دا ده چې جنت ته داخل شي، د جهنم نه بچ شي. ومن زحزح من النار وادخل الجنه فقد فاز. اصل خدا ده. اوس په دغه ځای کې مطلب څه ده؟ وایي پیغمبر علیه السلام چې دا ورته ویلې دغه کې تنبیه ده په دې چې داسې دعا مه کوه چې په مطلب یې پوهېږې نه. لګیا یې خواري کوې، الفاظ وایې، په مقصد یې پوهېږې نه. دوم حضور برابر که چې څومره د ښه حضور وي په علا د ښه اعتماد وي هغه مشکل به دې حل کوي. اکثره خلک وایي نعمتونه منحصر په نعمتو د دنیا پورې بولي، نو چې سوال کوي د دنیا د نعمتو سوال کوي. نبی علیه السلام پوه کړ چې اصل اتمام د نعمت جنت ده، چې جنت ته ننوځې. صرف د دنیا په نعمتو باندې موټرو ځان ته نعمت بولې، بنګله ځان ته نعمت بولې، اولاد ځان ته نعمت بولې، دنیا ځان ته نعمت بولې. سوچ او فکر په دغه مه محدود کوه. دعا کا په دعا کې دا خیال کا چې اصل کمام اتمام د نعمت خدا ده چې سړی جنت ته داخل شي، نو خیر د دنیا او د آخرت په دواړه پکې راشي. بیا پیغمبر علیه السلام د بل سړي نه واورېد، دعا یې کړه، په دعا کې ویل یا ذا الجلال والاکرام. نبی علیه السلام یې دعا یې قبوله شوه. او سوال کا مخکې مو ویل چې دا یو اسم اعظم ده که نه؟ او بل ورځ مو ویلې په اسماء د الله تعالی کې چې هغه یو چا چې ویلې دعا وکړه په یو اسم، بیا نبی علیه السلام ویلې دا الله ته سوال وکړو په هغه اسم اعظم دی، د هغه اسم اعظم چې هغه یا چې بیا دعا نه محرومه کېږي. کا سوالونه که د بل سړي نه دعا واورېده پیغمبر علیه السلام چې هغه بیا دا ویلې اللهم انی اسألک صبره، خدای زه د تا نه صبر غواړم چې ما ته صبر نصیب کړې. نبی علیه السلام یې ځان ته د غمونه وغوښته. غمونه مه غواړه. صبر په څه شي وي؟ په مصیبت. نو چې صبر غواړې دا معنا اول مصیبت یې ځان ته وغوښت چې مصیبت را باندې راولې بیا صبر نه. سوال د عافیت که. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویایي دا چې زه د عافیت زندگی وکم، د الله شکر ادا کم، ما ته محبوب ده تر دې چې په ما مصیبت راشي او زه صبر وکم. صبر مشکل ده، کړی نشي څوک. لکه بل ورځ مو ویل چې په جهاد کې د لقاء العدو ته معنا مه که، خو که پیښ شو بیا صبر که. د مصیبتو سوالونه مه که، د صبر او که مصیبت در باندې راغی بیا صبر که. اول سوال د عافیت که چې خدای پاک دې په ابتلاو کې نه واقع کوي. سړی ډېر ځان تکړه کوي، خو لیکن بیا د مشکل په وخت کې یو طالب چې زخمو برداشت نه و، یو وخت کې ما ته ویلې وایي په ما داسې دردونه راغله، اوس خو بیا جوړ و،
وای داسې دردو تکلیف را باندې راغله چې د ډېرو دردونو اخر داسې الفاظ به مې د خولې نه ویل چې یا خدای پاکه که ته په دغه باندې ماته جنت راکوې هم نه یې غواړم والعیاذ بالله خو دا مرض مې نور لرې کې برداشت نه و انسان خو ډېر عاجز ده انسان ډېر عاجز ده بیا هغه ګټلی ثواب هم لاړ شي تر لاس نه وځي نو سوال د عافیت که